یو مسله درته کوم هغه دا د جنازې په باره کې دا مسلې ډېرې لازمي دي دا وړې وړې مسلې نه دي دا غټې غټې خلک یو وړه مسله ده دا غټه مسله ده وړې مسلې نه دي اول خو دا چې جنازې کټ کې د مړی واچو دا تابوت دا لازمي نه دی بعضې خلک وایي جی څادر را کاشین څادر صورتونه یې پیډې کړي یا کرسي پیډې کړي پې د پاسه یې واچئ پیمانې ووایو بیا په هدیره کې د دې قرآن څومره بې حرمتي کېږي کېږي که نه کېږي که دا بې حرمتي کافر وکړي بیا دلته کې جلسې وباسي پردي کورونه ورانې او که ته یې وړې خیر دی یو خدا ناروا دی په مړي کې دا ډېره غټه مسله ده بعضې ټایم کې تا ته پته هم نه ایمان نه پې خلاص شوی د قرآن بې حرمتي تې کړي تا ته پته هم نه او څوک به هدیرې ته قرآن شریفونه ویسي په 50 روپۍ چې 2 ورځې په جومات کې ماشومان سبق وي بیا ضعیف هدیرې ته به قرآن نه وړي ولې قرآن وړي دا په اسلام کې نشته او نه به د جانماز غېږ کې نیولی د 100 روپو جانماز دې وړی هلته مولا پې جنازې مونځ وکړي بیا دې په مولا پسې راخوشی کړي مولي صاحب دا واله په دې څه کې دا هم په اسلام کې نشته چپړې شته دي پاکې دي پاسه دې پې خپې کړي مولي صاحب ته پې جنازه وکړي دا جانماز هم پکې نشته په اسلام کې یو خو دغه دویمه دا ده په هدیره کې دویمه بې حرمتي مونږ دا کوو چې په قبرونو پاسه خپې مې ږدو کینوم پې نبی علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی وی په قبر باندې کېناستل یا پې خپه کېښودل وی د دې دومره لویه ګناه ده که ده ته پته ولګېده دې ګناه دا په انګارونو باندې کېني خو په قبر به خپه و کېنني مونږ وله تکیاګانې وایلي دا څوک چې په بیا قبرونو باندې خاوره چې تاسو دا وګورئ او درېیمه ده اهم مسله چې د مړي جنازه وکړي که نه نو بیا به درپسې ډرامې شروع شي یعنې دا په دې جنازه کې اوده ګرمۍ کې چې اوږده جنازه وکړي مړه دې ګرمۍ ته نه ګوري او چې په یخنۍ کې اوږده وکړي شیطان خو ارامي دی که نه په هره ډله راتاویږي په غوږ کې درته وایي اوس ورته ووایه چې اوده و پکې نو بیا خو ګرمي نه نو بیا ورته مړه په مونږ کې اوده شوی دی پکې نو چې ته د الله د دین نه لرې ساتلی نو د هغې زمونږ ګناه خو نه ده اللهم اغفر لحینا و میتنا بس دا یو ټکی د مړي دپاره دی بس په دې پوره دعا کې نوره ټوله د ژوندو دپاره ده کنې وګورئ نماز کتاب په اردو کې ترجمه لیکلې صرف دا یو ټکی د مړي دپاره دی نور د ژوندو دپاره ده نبی علیه السلام فرمایي اخلصو بالدعا اوس دا مړی په دعا کې خاص کا نو هغه کومه دعا ده مسلم شریف اوچت کا یعنې پلان کې شیخ نه ته ښه پوهېږي یا په یو سیکنډ کې جنازې کوي او ته 5 منټو ته رسې نو ته ورته ووایه چې مسلم شریف نه خو ښه نه پوهېږي که نه که څومره لوی شیخ وي هغه نه خو ښه نه پوهېږي نو په مسلم شریف کې روایت دی داسې ابو داود شریف اوچت کا اخلصو بالدعا نبی علیه السلام فرمایي مړی اوس په دعا سره خاص کا اللهم اغفره ورحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج من البرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس دا اوږده دعا ده دا به د مړي دپاره وي دا صرف په دې کې دا ټوله دعا د دې مړي دپاره ده چې یا الله داسې ګناهونو نه پاکې لکه سپینه کپړه د خیرو نه پاکه شي و اللهم بله دعا اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت اعلم بسرها وعلانيتها وانت قبضت روحها جئنا بك شفعاء فاغفر له یا الله دا خو ستا بندو یا الله په پټو په ښکارو ګناهونو یې پوهیږي یا الله سام ته تاسو واخیستا یا الله موږ ټول تاله په جرګه کې راغلي یو جئنا بک شفعاء فاغفر له یا الله سوال منت درته کوم دا مړی وبخه دا دعا چاله ورځي
نو چې تاله نه درځي او ملای پکې وایي یاره اوده و پکې مونږ وي ګیرو دومره ګیرې دي او هم در پسې ډرامې کوي یاره پلانکی شیخ نه پوه قسم دی په دې خبره به نه پوهېدو یا به ورته پته وه صرف ځان به پېغلی کړی چېرې به زر زر چې ختمو چې کیسه ختمه کړي د مړي داسې دا غټ غټ شیخان وګورئ په دې سره مدرسه یا د لور ځایونو کې څومره یارې لور پرېږده د ټولې دنیا دا شیخان په چا پسې مونځ کوي قاري سدیس پسې کوي که نه کوي هلته چې څوک د عمرې واجونو ته تللي دي الله دې مونږ هم بوځي تاسو هم چې څوک تللي هلته د اخري تکبیر څومره اوږه دي حاجي صاحب تاسو خو پکې ډېر عمر تېر کړ د نه تپوس وکړئ ستړی به شئ ته به وایي چې اوس به کله دا اخري سلام ګرځي ولې هغې هم نه پوهېږي افسوس دا دی قسم دی مونږ هسې د مړي نه هم ګپ جوړ کړی صرف به جنیما چې په ترخ کې ونیسه او سانډا صابون یې وړی هغه صابون چې زګمګ نه کوي په 100 روپۍ دړی هغه به یې مولا ته ورکړي دا په اسلام کې کم ځای کېږي نو کوشش وکړو د دین نه ځان خبر کړو